Bismillahirrahmanirrahim. ملګرو ښه راغلاست د C++ ویډیوز دي او په دې ویډیو کې موږ تاسو د فنکشن آرګومنت پاسینګ اپروچز باندې کار کوو. ملګرو دا په C++ کې په درې طریقو باندې پاس کیږي چې یو پاسینګ بای ویلیو، ریفرنس او اډرسز دي. او همدغه سیم بای سیم ټاپک ما په پایتون کې هم مکمل په ډیټیل سره ډیسکس کړی دی چې هغه په څلور طریقو دی. نو ملګرو څوک چې زموږ د پایتون سیریز فالو کوي هغه پایتون لیسټ لاټ سیم ټاپک به تاسو پایتون کې هم پیدا کوي چې پاسینګ اپروچز په څو طریقو باندې دي. نو راځو سلایډز ته ملګرو او سلایډز ګورو چې په C++ کې موږ there are three ways of passing argument in C++. کلیر ده چې کله هم تاسو یو فنکشن جوړ کړئ او هغه فنکشن ته تاسو آرګومنت پاس کوئ نو تاسو په C++ کې هغه په درې طریقو باندې کولی شئ یو ویلیو اور پاس کړئ. ملګرو اول د موږ سره پاسینګ بای ویلیو، پاسینګ بای ریفرنس او پاسینګ بای اډرس یا پوینټ ورته ویل کیږي. نورمالي دغه درې واړه طریقې موږ الریډي په د سٹارټ نه وخت تر نن پورې چې څومره ویډیوز موږ جوړ کړي دي په هغې ټولو کې دا شی ما ډسکس کړی دی خو په ډیټیل سره نه یعنې یو سپیسیفیک ټاپک نوم ما نه دی ورکړی. که نه که تاسو وګورئ دا کوم ریفرنس چې دی دا هم ما په ورچوال فنکشنز کې کار کړی ده او پیور ورچوال فنکشن را روان دي وروسته چې هغه ډېر مهمه دی او ابسټراکټ کلاسز او همدغسې انټرفیسز را روان دي. نو د هغې لپاره دا ټاپک ډېر مهمه ده چې ټول په منځ کې فرق باندې ځان پوه کړه. صحیح ده ملګرو. نو راځو په دې باندې پریکټیکل کار کوو تر څو تاسو دا پوه شئ. که تاسو دې سایټ کې وګورئ ملګرو زیاتره سټوډنټان هغوی څه کړي دي هغوی مثلا دیز کې تاسو ګورئ یو فنکشن دی int x اور پاس شوی دی، بل فنکشن دی int ensign x اور پاس شوی، بل فنکشن دی int static x اور پاس شوی دی. نو دا ګورئ مختلف ویوز دي د هغوی. نو په دې کې شاګردان زیاتره کنفیوزینګ وي. نو همدغه لپاره د هغوی د کلیریفیکیشن لپاره دا ویډیو موږ جوړه کړې ده. نو ویډیو حتما شیر کړئ ملګرو خپل فرینډ سره په فیسبوک او سوشل سایټ باندې. خو زموږ د یوټیوب چینل هم حتما سبسکرایب کړئ او ملګرو ته د دې باره کې ووایئ تر څو ټول افغانان بالخصوص د کمپیوټر ساینس محصلین د دې نه مکمله ګټه واخلي. نو راځو سلایډز ته او سلایډز ګورو چې اول دی بای پاسینګ ویلیو. ملګرو دا د ټول نه مهم یا د ټول نه کامن طریقه چې د په C++ کې د پاسینګ آرګومنت ده چې نورمالي بای ډیفالت C++ هم همدغه طریقه استعمالوي. خو زیاتره پروګرامرز دي چې هغوی د خپل اسانتیا دپاره بیا دا نورې طریقې هم استعمالولی شي. خو خیر د دې په منځ کې فرق چې دی دلته تاسو وګورئ passing by value copies the actual value of an argument into the formal parameter of the function. In this case, changes made on the parameter inside the function have no effect on the argument. ملګرو دلته کې دا ډیټیلز به زه تاسو ته په اسانه لغاتو کې ووایم. دا وایي چې کله هم دا طریقه ته کار کوي او ته غواړې چې یو پارامیټر پاس کړي یو فنکشن ته نو هغه فنکشن چې دی دغه پارامیټر چې تا ورته پاس کړی دی فنکشن د دې اکچوال ویلیو را اخلي خو خپله پارامیټر په دې باندې افیکټ کېږي نه. څنګه راځو په دې باندې پریکټیکل کار کوو. کېدای شي پریکټیکل کار باندې تاسو لا ډېر پوه شئ. نو زه راځم ډیف C++ ته او هلته به زه سمپل یو فنکشن جوړ کړم د void method 1 په نوم باندې. صحیح دی method 1 په نوم باندې ما یو فنکشن جوړ کړ. یا تاسو نوم ورته کولی شئ چې کېدی چې پاسینګ بای ویلیو او دې ته زه وایم چې دې کې دوه پارامیټر دي int x او int y. دا هغه میتھډ دی چې کوم موږ تاسو ډېر استعمالو لګیا یاست. اوس دغه فنکشن کار دی چې هغه دیزي کې فور ایگزامپل په دې فنکشن کې دننه پروت وي مسله نشته ده. نو زه راځم دیزي کې څه ورته وایم اوس ورته وایم چې دغه فنکشن کال کا ماته نو د هغې لپاره باید زه دوه پارامیټرز جوړ کړم. اول دی ما سره int a او int b. صحیح ده که نه یا کاما b به واخلم. صحیح دی او دې دواړو ته به زه ویلیوز واچوم. ورته وایم چې a is equal to for example 10 او همداسې b is equal to 20. دا په دې کې ویلیوز شو. صحیح دی اوس دغه دوه ویلیوز زه غواړم پاس کړم چاته دغه دوه ویلیوز زه پاس کړم میتھډ 1 ته. نو زه به ورته وایم چې میتھډ 1 نو دلته مخکې چې A او B نو دا دواړه ما ورته ور پاس کړه. صحیح دی خو د دې پاسینګ نه مخکې زه ورته څه وایم زه ورته وایم چې دا دواړه ویلیوز ما ته شو کړه په سکرین باندې. زه به ورته وایم چې C out کړه ما ته. زه به ورته وایم چې A values before swapping سواپینګ مې واخیسته. سواپینګ چې ته وایي ملګرو د یو بل ځای چینج کول ته یعنې زه غواړم چې دا 10 په B کې راشي او دا 20 چې دا A ته لاړ. صحیح دی نو دلته به راشم ورته به ووایم چې لایک فور ایگزامپل space A is equal to او دلته به ورته واخلم چې A او هغې نه پس به ورته واخلم چې B is equal to دلته به راشم یو بل سپیس به مې واخلم B is equal to او دلته به واخلم B یعنې د B ویلیو راکړه او انډل. دا رن کوم ملګرو دا تاسو وګورئ ما دا رن کړه دا مې رن کړه.
ګورو چې ماته values چې راکوي values before swapping a is equal to 10 b is equal to 20 okay no problem صحیح ده موږ ته صحیح سوال راکوي خو تاسو ته به سوال خلق کیږي صحیح ده کنه چې swapping خو موږ نه دی کړی خو ځکه خو ما مرته ویل چې value before swapping که زه دغه method نه وروسته راشم او همدغه same function ورته ورکړم صحیح ده همدغه same function نه کوډ ورته ولیکم صحیح ده او دلته ورته وایم چې ماته څوک value after swapping صحیح ده کنه او دا زه رن کوم دا تاسو وګورئ ملګرو ماته بیا هم same values راکوي دا وایي چې value before swapping a is equal to 10 value after swapping a is equal to 10 b is equal to 10 تاسو به وایي چې موږ swapping کړی نه ده نو دا څنګه swapping وشي زه به راشم دلته ورته وایم ښه صحیح ده چې موږ نه دی کړی اوس به یې وکړو int temporary صحیح ده کنه که تاسو خیال شي دا ماته ته مخکې ویلي دي temp یعنې temporary یو variable مې واخیسته او ما x واچو او بیا مې واخیسته ورته وایم چې x is equal to y صحیح ده کنه او y is equal to temp صحیح ده کنه یا tm مې واخیسته نو دا مې واخیسته صحیح ده temp یا temp whatever تاسو غواړئ صحیح ما temp نو دا واخله ما swapping هم وکړه خو بیا هم زه دا رن کومه دا ماته نه رن کېږي صحیح ده که نه ګورئ دا ماته رن کېږي خو swapping به نه کوي ځکه swapping نه کوي چې تاسو به وایئ چې استاد صحیح دی موږ swapping کړی دی نو هغه خو د دې function کې دننه swapping شوی دی بهر خو نه دی شوی موږ خو دلته کې value د چا راخیستې ده ګورئ a value م راخیستې ده دا value م راخیستې ده b بیا مو همدغه value راخیستې ده نو که swapping شوی نه خو دننه swapping شوی دی بهر خو swapping نه ده کېږي دغه values خو نه افیکټ کوي که زه غواړم چې وګورم چې رښتیا هم دلته swapping شوی دی نو زه به راشم دیزي کې به ورته دغه مسج کار کوم بیا یې نه کار کوم صحیح دی مګر دلته کې تاسو ګورئ see out زه به ورته وایم چې values before swapping صحیح دی که نه before swapping یا به دغه به زه راواخلم simply دا به زه ډیزاین ختم کړم دا به زه کاپي کړم دیزي کې دا یو لاین copy او دلته به paste کړم صحیح ده دلته به paste کړم او دلته به value before swapping دلته به واخلم چې x دلته به ورته واخلم چې x او y او دلته به ورته واخلم چې y صحیح ده او همدغه به زه copy کړم دیزي کې copy لاندې به paste کړم paste مې کړم صحیح ده که نه value after swapping به واخلم اوس ګورو چې دغه value swap شوي دي که نه دغه x او y swap شوی که نه دا زه رن کوم دا تاسو وګورئ ملګرو see out not out رن مې کړم دا تاسو وګورئ ملګرو دیزي کې چې زه کله پروګرام رن کوم اول ماته دا کوډ رن کوي چې values before swapping a is equal to 10 b is equal to 10 اوس ما method run کړه method 1 ته ما دا دوه values ور پاس کړم دا ماته وایي چې values before swapping x is equal to 10 y is equal to 20 values after swapping x is equal to 20 y is equal to 10 دا اوس ګورئ موږ د x او د y value اوس دلته swap شوله خو که لاندې ګورئ تاسو بیا ته وایي چې a is equal to 10 دلته a is equal to 10 b is equal to 20 دلته b is equal to 20 دغه swap شوی نه ګوره after swapping دا ولې دا ځکه چې دیزي کې ما خبره کړې درته چې دلته کې in this case changes made to the parameter inside the function have no effect on the argument دې مطلب دا دی چې دغه parameter چې تا ورپاس که x او y دغه x او y افیکټ کوي نه دا دغه a او b چې کوم تا مین فنکشن کې دی دا افیکټینګ کوي مینس کې دغه فنکشن په مینس کې افیکشن کوي یعنی افیکټ کېږي تاثیر کې لري خو په دې باندې تاثیر دا نه لري صحیح دی ملګرو کلیر شو دا ته دا ګورئ دې کې تاثیر نه لري دا اوس فرض مثال که زه راځم دلته څه کار کوم دغه دوه لاینز زه ډیلیټ کوم دې مطلب دا دی ماته د دې افیکشن یا د دې تاثیرات د فنکشن په منځ کې په کار نه دي زه دا رن کوم نو دا تاسو وګورئ دیزي کې دا دوه پرنټینګ ماته کوي چې values before swapping a is equal to 10 b is equal to 20 او after swapping a is equal to 10 یعنی دلته کې د دې a b c ته افیکټ کړی نه دی افیکټ کړی دی د دې میتھډ منځ کې دی خو که چیرې احیانا زه راشم څه کار کوم همدغه پاسینګ یو بل فنکشن ته واخلم سپوز راغلم دیزي کې دې کوم چې ما سره void method 2 ده او دغه method 2 څه کار کړی دی int x reference of x ما راخسته int reference x او int reference y یعنی دغه دوه variable چې کله دې ته پاس کیږي د هغه variable value ما ته راخله دی هغه variable address ما ته راخله او د دې body هم همدغه شی ځکه د موږ copy به کوم دلته به دا paste کوم نو دا څنګه موږ دا ما paste کوم ما simple ما same by same program رن کړ خو دې کې زه راځم دا ځل ته څه ورته وایم دا ځل ته ورته وایم چې method 1 نه method 2 ما ته کال کړ دا تاسو وګورئ موږ اوس دا رن کوم دا چې کله رن کوم نو دې مطلب دا دی چې کله هم ته دغه method 2 ته a او b اور پاس کې دلته راځي ګوري چې a او b ریفرنس راواخله یعنی د x او y
په نوم دلته کې دی نو دغه ریفرنس یعنی دغه اډرس راخله ویلیو ما راخله دا تاسو ګورئ دغه اډرس یو بل ته چینج کړو دغه ویلیو چې کوم دغه سواب شو نو دې مطلب دا دی چې کله هم ته بای ریفرنس پاسینګ وکړي هغه ستا چې کوم مین ویریبلز دي هغه باندې تاثیر کوي دا ګورئ موږ values before swapping 10 20 values after swapping 2010 نو دې مطلب دا دی چې په دې طریقه باندې کله یو ویلیو اور پاس کې هغه څه کار کوي هغه بستا د کم پاسینګ ارګومنټس دي یا کم پاسینګ ویریبلز دي هغه باندې به تاثیر کوي هغه به افیکټ کیږي خو کچیر زه 1 نه اخلي ګورخه ماته یوازې ویلیو میتھډ 1 چې دا یوازې ویلیوز د x او y دی نو دا به اوس تاثیر نه کوي په دې باندې دا ګور زدارن کوم رن میکه دلته که تاسو ګورئ موږ values before 10 20 2020 نو دا مطلب دا چې دا صرف values راخلي دی ویریبل نه او دا چې دا غیر ریفرنس راخلي سمونه موږ دا دغه reference راخلي دا دغه value راخلي reference is a kind of like for example address دا څه دی دریم چې د pointer طریقه دا چې دا هم already مکمل ډیټیل سره سټوډنټس ته کړی دا اول څه دی دویم ما سره همدغه reference چې کوم تاسو ته ویل دا دی او دریم چې کوم د ما سره څه دی by pointer دا چې دا copies the address of the argument into a formal variable inside the function the address is used to access the actual argument used in the call دې مطلب دا دی چې دا هم تاسو address استعمال صحیح ده دا هم افیکټ کیږي لکه ریفرنس غونډه دا تاسو ګورئ موږ دې کې ما سره ګرافیکل ریپرزنټیشن هم ورکړی دی چې دا مثلا a او b ما سره شدي a او b ما سره یو دوه ویریبلز دي په دې کې ما سره دوه ویریبلز دي هغه چې کله ته ویلیو پاس کې هغه دوه نور ویریبل جوړ کړي دي چې د x او y په نوم باندې هغه تاسو کې ډیټا ورواچي هغه اوس خپل کار دی خپل منځو کې سواپینګ کوي د دوی دلته کې مین فنکشن سره connection یا کوم افیکټ نشته دا ګوره ما x به لګولای دویم چې کوم دی ریفرنس مطلب دا دی چې دوی a او b موږ سره دوه ویریبل دي په مین فنکشن کې هغه ته بل نوم کړي اصل کې دا دوه نور ویریبلز نه جوړيږي همدغه a او b ته x او y دوه نور نمونه کړي چې ریفرنس ورته وایي او د هغه نمونه په واسطه باندې بیا څه کار کوي دوی ته دغه دوه ویریبلز سواپینګ کوي چې کوم کار دي کې د میتھډ 2 یا پاسینګ بای ریفرنس فنکشن مینس کې هغه ته دا ویریبل افیکټ کوي سیم بای سیم دریم چې د موږ سره اډرس دی چې دا څه کار کوي دوه ویریبلز جوړي دوه پوینټرز جوړي چې کې د a او b اډرس اچي د هغه اډرس په واسطه باندې د ویلیوز سواپینګ کوي او دا هم ستاسو څه کار کوي دا کوم ویریبلز دي دا به تاسو افیکټ کوي موږ دا ته ما ټول لیکل دي صحیح ده ګورئ زدا پروګرام هم رن کوم دیس کې به زور ته ما چې ما څه کار وکړم ما ته یو میتھډ دی واخله نو زبرش متهم چې void method 3 اسواس او int زبورته مته ته څو کې یو اډرس راولېګه د x صحیح ده کنه او int اډرس راولېګه د y صحیح ده کنه نو دوه ویریبلز اډرس راولېګه کلیر ده اوس دلته راځم ورته چې ما ته څو کې د میتھډ 3 کال کړه دا ګورم ما میتھډ 3 کال کړه صحیح شو زه دا رن کوم دا تاسو ګورم ما رن کړه دا ما ته څه وایي چې اول خدا وایي چې تا دې کې اډرس څخه دي اډرس دی ورته ډیفاین کړي او ته ورته ویلیو اور پاس کړي نو this is نو زه ورته سم ده د ویلیو په ځای باندې د اډرس زور پاس کا دا واخله ما ورته د اډرس زور پاس کړ صحیح ده موږ دا ورته اور پاس شو اوس دیس ته کزدارن کوم دا تاسو ګورئ تر اوسه پورې به دا افیکټ شوی نه دا وی values before swapping a is equal to b is equal to 20 او a is equal to b is equal to 20 نو تر اوسه پورې دا سواب شوی نه ده ځکه سواب شوی نه چې د دې میتھډ باډي نشته نو زبراشم دا کلوز کما او دلته ورته چې د میتھډ باډي ماته جوړ کا نو زبراشم دې ځکه ورته چې ماته int temp په نوم باندې ویریبل واخلا او هغه کې ماته ډیټا واچو د چا د x باندې چې کوم اډرس دی د هغه ډیټا ماته په ټمپ کې واچو موږ ګورو چې کوم لغت زما د خلینو وزي یا کوم خبرې چې کوم کمپایلر ایگزیکټلی اومغه څه کار کوي ګوره ورته دوباره زه ته شکو ما ورته ویل چې int temp ماته د ټمپ یو ویریبل واخله او په هغه ویریبل کې ایگزیکټلی چې واچو په x کې چې کوم اډرس پروت دی د هغه ډیټا واچو نو موږ تاسو ګوره په x کې د چا اډرس پروت دی په x کې ما سره د a اډرس پروت دی نو دې مطلب دا چې په ټمپ کې ما سره 10 ور واچو مطلب په ټمپ ویریبل کې ماته 10 ور واچو کلیر ده همدغه سه اوس راځم ورته ما چې x اډرس چې ده په هغه اډرس باندې ماته څه واچو ډیټا واچو
کمزي ډیټا د وای دا اوس وګورئ ملګرو د دې مطلب دا دی چې اوس په ایکس کې چې کوم اډرس پروت دی په هغه اډرس باندې ماته د چا ډیټا واچو چې د وای اډرس باندې کوم ډیټا پرته ده نو دې مطلب دا شو چې په ایکس باندې د چا اډرس دی د ای اډرس دی یعنی په دې ای کې ماته واچو د چا د وای اډرس په وای باندې د چا اډرس پروت دی د بی اډرس پروت دی نو دغه اډرس باندې کوم ډیټا ده 20 هغه 20 دا واخله د ایکس په اډرس واچو یعنی د ای په لوکیشن باندې هغه 20 دته ور واچو عمدہ سے راځم ورته ما چې static y چې کوم دی هغه ماته مساوي ک temp دې مطلب دا شو چې ماته څوک په د y address چې ده په دې د y address د چا address د b address ده په دغه address باندې ماته ډیټا واچو temp یعنی دې کې خدای یو کې چې په یک هر څه پراته و 10 پروتو هغه 10 نه ته په دې کې راوستو نو دا تاسو ګورئ ملګرو دغه ماته تریته مات شي کړی د ویلیو مې نه ور پاس کړی دغه اډرس ما ور پاس کړی دا تاسو ګورئ زدارن کوم اوس به دا افیکټ کی یعنی تاثیر بکی څه شی به تاثیر دا به افیکټ کی درته دا تاسو ګورئ ملګرو values before swapping 10 20 values after swapping 20 in 10 صحیح ده ملګرو نو دا موږ سره څه شي values passing approaches یا parameter passing approaches دي چې ما درې وړه په درې methods method 1 method 2 and method 3 نو دوباره یې زه درته وایم دې کې کچېری فور ایگزامپل تاسو یوازې value ور پاس کړئ او دې کې موږ سره addresses نه وي دا تاسو ګورئ addresses نه دي دې مطلب دا ما method 1 کال کړ د ټولو body same ده کزدارن کوم نو دا به زموږ چې کوم موږ سره چې کوم actual کوم variables دي a او b هغه به تاسو افیکټ کیږي نه افیکټ کینه مطلب تاثیر لاندې به نه راځي صحیح ده که تاسو method 2 پاس کوئ دا method 2 نه مطلب دا دی چې دا به تاسو څه کار کوي دا به تاسو دغه references ور پاس کوي دا ګوري دا به تاثیر لاندې راځي او method 3 چې کوم دی دا دغه addresses دي او address چې کله پاس کوي به دې کې ورته address ور پاس کوي یعنی دغه addresses دي دا تاسو ګوري مارن کدا نه په دې شکل باندې به افیکټ کیږي نو ته دې پرابلمز سولو شوی ملګرو او کوشش کوئ چې دا ویډیو حتما خپل ملګرو سره شیر کړئ زموږ د یوټیوب چینل سبسکرایب کړئ د ظریف بهادری په نوم باندې ده او بل موږ سره شه ده ګورم چې په سلایډز کې ما د ټول انفارمیشن هم دې ذکر کړی ده درې وړ په باره کې د کتا سو ګورې ملګرو اډرس سیستم ده د ټول تاسو کولای شئ خپل سټډي هم کړئ او دغه ویډیو یا دغه اډرسز ریفرنسز او د ویلیوز په طریقه باندې کبیا هم پرابلمز دي تاسو ته نو دا ویډیو په غور سره وګورئ او کوشش وکړئ چې دا پرابلمز حل شي نو زنده باد افغانستان تل دې افغانستان